د وزیر اعظم د طرفه چې کم 13,000 روپۍ د رمضان ریلیف پیکج میلاویږي نو دا به تاسو ته په کومه طریقه میلاویږي، ځکه ځینې کسان د دې لپاره اهل دي، هغوی موږ ته به دا په کومه طریقه میلاویږي او زموږ اکاؤنٹ ته به دا روپۍ څنګه راځي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغه د پروګرام دپاره اهل دي خو هغو خپل اهلیت نه دی کتلی، یا د هغو سره چې کم سیم دی او کم سیم د هغو په رجسټریشن په ټایم کې ورکړی دی هغه سیم ته بند پاتې شوی دی. نو په دې ویډیو کې چې دی مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ نورو کسان ته هم ورسي. نو د اهلیت خو ما تاسو ته طریقه ښودلې ده، په تېره شوي ویډیو کې به هم ښودلې، د لینک په ترو باندې هم کته شئ او خپل موبایل چې دی هغه هم کته شئ د 9,999 چې تاسو ته میسج راغلی او په هغې کې به یې تاسو ته لیکلي چې تاسو د دې پروګرام دپاره ایلی او ستاسو 13,000 روپۍ چې دي هغه راغلي دي، په هغې کې به درته هم لیکلی ده. ځینې کسانو اکاؤنټونو ته ډایرکټ روپۍ راغلي، میسج ورته راغلی او په اکاؤنټ کې چې دی روپۍ هم جمع شوي دي. نو دا په کومو اکاؤنټونو کې جمع کېږي دغه سره هم چې دی دا سره شیر کوم. خو ځینې کسان دي د رجسټریشن په وخت کې نمبر ورکړی دی هغه نمبر د دې بند دی. نو اول نمبر خو تاسو له پکار دی چې هغه نمبر تاسو کولاو ساتئ، کوم نمبر چې تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړی دی. رجسټریشن په وخت کې هغه لکه تاسو د بېنظیري په دفتر کې چې کله رجسټریشن کړو نو هغه نمبر چې دی هغه تاسو له کولاوېده پکار و چې هغه ستاسو سره کولاوي نو هغې ته به دا میسج راځي. لکه چې ستاسو سره هغه نمبر کولاوي نو هغې ته به میسج راځي، ځکه چې ستاسو هغه نمبر چې دی هغه به دې ډیټا کې پروت دی نو د هغې په ترو باندې چې دی تاسو ته میسجونه راځي. هغه که 81 نه وي که دغسې د رمضان ریلیف پیکج یا نور داسې ریلیف حکومت ورکوي نو تاسو ته په دغه نمبر راځي او ډیټا چې دا هغه هم د دغه ځای نه دغه ډیټا راغستی کېږي او په هغې باندې تاسو ته دا امدادونه چې دي دا میلاویږي. نو هر کله چې تاسو په دفتر کې نمبر ورکوئ نو هغه نمبر چې دی کولاو ساتئ. اوس خو د هغو له طرفه نمبر چې دی ورکړی کېږي نو هغه نمبر خو به تاسو بند نه ساتئ، که هغه تاسو بند کو نو داسې ډېر امدادونه دي چې د هغې نه به تاسو بیا محرومه شئ او هغه به تاسو ته نه میلاویږي. خو ځینې کسان وایي موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو، وایي موږ ته خو دا روپۍ چې دي دا رانغلی. نو دا د هرې علاقې چې دی په جدا جدا طریقه باندې ورکړی کېږي. لکه څنګه چې د بېنظیر روپۍ ورکړی کېږي دغه شانتې دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته هم په هغې ډیوایس باندې چې دی په هغې باندې به میلاویږي. لکه که ستاسو په علاقه کې الفلا پی نو تاسو ته په الفلا پی باندې چې دی دا روپۍ میلاویږي. که ایزي پیسې والا ورکوي نو ایزي پیسه باندې به تاسو ته میلاویږي. که جیس کیش نو په جیس کیش به تاسو ته میلاویږي. دغه شانتې که ایچ بي ایل کنیکټ نو تاسو ته په هغې باندې میلاویږي. دغه شان دا شپږ بینکونه په دې شپږو بینکونو کې چې په هر یو بینک باندې تاسو ته په علاقه کې کوم ځای کې تاسو ته روپۍ میلاویږي د بېنظیر روپۍ په کم دغه باندې میلاویږي نو په هغې باندې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. لکه اوس زموږ په علاقه کې چې دی الفلا پی دی نو دلته کې ایزي پیسې ته ډایرکټ د خلکو راغلي دي. لکه اوس د یو کس اکاؤنټ ایزي پیسه اکاؤنٹ په هغه نمبر باندې نو ډایرکټ ورته میسج راشي او ډایرکټ اکاؤنټ ته چې دی روپۍ ورسره هم راغلي. دغه شانتې که د کومو کسانو ایچ بي ایل کنیکټ نو هغو ته یو کوډ راغلی تاسو به ځئ ایچ بي ایل کنیکټ والا داسې نه تاسو ایزي پیسې والا لاړ شئ هغه تاسو ته وایي چې ستاسو په اکاؤنټ کې روپۍ نشته، تاسو وایي زموږ په اکاؤنټ کې روپۍ نشته. نو دا چې دی د هرې علاقې جدا جدا دغه دی جدا جدا حساب دی. هلته کې تاسو ته لیکلی په میسج کومي جیس کیش یې درته لیکلی یا یې درته داسې ایزي پیسه لیکلي یا یې درته ایچ بي ایل کنیکټ لیکلی نو هغه میسج چې دی هلته کې ګورئ. داسې نه چې تاسو لاړ شئ ایزي پیسه دوکان والته او تاسو وایئ چې زموږ روپۍ راغلي دي نو داسې تاسو ته روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. اول به په میسج کې ګورئ چې کوم بینک کې درته لیکلی نو د هغې کس سره چې دی تاسو به معلومات کوئ چې د هغې کس سره د هغې بینک هغه ډیوایس چې دی دا موجود وي په کوم ځای کې چې تاسو ګوته لګوئ چې هغه سره موجود وي نو ډایرکټ په دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دغه طریقه تاسو ته میلاویدی شي. باقي د دې څه طریقې چې دی دا نشته. خو ایزي پیسه چې د چای او جیس کیش د چای او د هغو په علاقه کې هغه روپۍ ورکوي هغه بینک والا نو ډایرکټ د هغوی اکاؤنټ ته چې دی روپۍ راغلي او د کومو کسانو اکاؤنټونو ته روپۍ راغلي هغه لازم لاندې کمنټ چې دی دا وکړئ.